السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه مفتی احمد اورکزی، پاکستان تحریک انصاف جوائنٹ سیکرټري خیبر پختونخوا. زه خپل له طرفه ټول امت مسلمه ته عید الاضحی مبارکي کوم، خصوصا اورسیز پاکستانی مسافرو ته او ورسره د پی ټی آی هغه ټیګر چې هغه په جیلونو کې دي او ورسره د هغو بچو سره د همدردي سیرام کوم. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه دی ته همیشه دپاره یو تمهیدي ویډیو پیغام جاری کوو لپاره د اصلاح د عوام الناس. دا دل هم څو خبرې د ستاسو د فایدې لپاره. ټولو نه اول د قرباني غوښې په باره کې او ورسره د خپل چم ګاونډ یتیمانانو په باره کې او ورسره د کوم فوت شوي مردګان دي د هغو په باره کې. د قرباني ټول نه اهمه خبره هغه اصلاح د خپل نیت دی. هغو کسانو دپاره چې هغو قرباني کې شرکت کوي، کسان ورکې شریک وي، حصې وي ورکې. لکه یو کس هم چې د هغه نیت کې کوټه وي یا نیت یې خراب وي، نو هغه د وجې نه د ټولو قرباني هغه خرابېږي. نو ضروري دا دی چې خپل نیت کول هغه صحیح کول دا پکار دي. ورسره بیا غوښه چې کوم دی هغه هم پکار دی چې هغه درې حصې کړي. ټول هم ځان ته کې خدای شي خوړی شي، کتابونو لیکلي دي څه باک پکې نشته، خو ښه خبره دا دی چې هغه درې حصې کې یوه حصه ځان دپاره پرېږدئ او یوه خپل دوست ملګري یار دوست اقارب دپاره او یوه چې کوم دی خوار غریب مسکینان یتیمانو دپاره کې. لکه دا ښه خبره دی، غوره دی، بهتران دی. او بله ورسره اهمه خبره هغه دا دی چې موږ تاسو وګورو چې موږ په چم او ګاونډ کې هغه یتیمانان مسکینان چې هغو بې اسرې وي او د هغو اخترو بې خونده وي، چې هغه موږ خپل ځان سره په دې اختر په خوشحالیو کې شریک کړو او هغو ته دا محسوسه نه شي چې د مو اختر جدا دی او د نورو خلکو دا جدا دی. نو دا ډېره اهمه خبره دی او هر یو کس او هر انسان هغه دا ځان سره عزم وکړي چې هغه د خپل چم د ګاونډ یتیمانان مسکینان هغه خپلو خوشحالو کې ځان سره شریک کړي. او ورسره درېیمه اهمه خبره دا دی چې خاص طور پر د مو دغو علاقو کې چې هغو مړي شوي وي، خپل رشته دار یې وفات شوي وي، چا ورونه وي، چا بچي وي، چا څرنګه هم رشته وي خو هغه وفات شوي وي. نو دا یو رسم دی چې بیا عید په ورځ یا دویمې ورځې هغه بیا ورځي او هغه هم چې کوم دی هغه بیا ورته یادوي. نو دا د شریعت هم خلاف خبره دی او د انساني دغه مروت د پښتو مروت هم دا یوه خلاف خبره دی. نو ښه خبره دا دی چې هغو دپاره ته همدردي وي زړه کې، نو هغه دا دی چې ته هغه په خپل منځونو کې یاد کړې، په دعاګانو کې او دا شانتې اختر لمونځ کې یاد کړې، دعا ورته وکړې د مغفرت او د جنت فردوس دعا وکړې. نه دا چې ته هغه کور ته ورشې او د هغه ښه صفات بیان کړې چې داسې واچوو نو هغه سره د هغه کور والا هغه هم یو ځل بیا تازه کېږي. امید ساتم چې د ما څه د خبرو نه به تاسو فایده واخلو او عمل کې به راولو. شکریه، والسلام.